احادیث مبارکه او مطالعه چې بندو کې د قیامت د ورځې د احوال مبارکي نو د انسان زړه د دنیا نه بالکل موړ شي او آخرت طرف ته توجه پیدا شي او یقینا د خبره پسړه کې پریوزي چې د دنیا د ژوند ډیر زیات مختصر دی او ختمیدونکی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به هر یو انسان د خپل ګناهونو مطابق په خپل خولو کې ډوب وي، څوک د ټخنو پورې، څوک د غټنو پورې او څوک د نوم نابه پورې، څوک تر اوګو پورې او څوک تر پوزې پورې. نو یقینا که دغه سچویشن او انسان مخې ته کیدي نو انسان ته به پته ولګي چې په دنیا کې د دغه لږې خولې د وجې څومره انسان ته بد سمیل او بد بوی ورځي. نو بیا ورځ د آخرت او بیا د خولو دومره یو لوی مقدار. دویم حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې کله دا انسانان د خپل قبرونو نه روزي نو دا به بربند وي او سرتور سر به وي او خپې بلې خپې به وي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها عرض کوي چې اے د الله محبوبه نو دا خو به ډېره بده خبره وي چې یو انسان به د بل انسان مخې ته بغیر د کپړو وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې به یو کس ته بل کس نه ښکاري، هغه به خپل مشکل او مصیبت کې او خپل غم کې دومره فکرمند وي چې بل څوک به ورته په نظر نه راځي. دې د وجې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې به د ټولو نه اولې کپړې چې اغوستې شي په ډومبي قدم کې هغه به ابراهیم علیه السلامي او په دویم قدم کې به ماته یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اچول شي. یا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خلق بعد حشر میدان طرف ته جمع کیږي او حشر میدان کې د الله جل شانه وړاندې به ودرېږي. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. یو طرف ته فرشتیم صفونو کې ولاړ دي او انسانانو صفونو کې ولاړ دي، خو څوک به ګوره خبره قدرې نشي کولی. الا من اذن له الرحمن، چاته د الله د طرف نه حکم ملاو شه د خبرې کولو هغه به خبره کوي. دا ټول مخلوقات دا به خاموش ولاړي، د رب ذوالجلال د طرف نه به آواز راشي لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاهت دی. ټول مخلوقات جن او انس او فرشتي دا به خاموش وي. نن چې په دنیا کې کم د صفر طاقت آوازونه لګي، کم چې نن په دنیا کې ځان ته صدر وي، وزیر اعظم وي، گورنر وي، ممبران وي، MNA او MPA او ناظمان وي او ځان ته د غرور او د تکبر سره اشاره کوي، دغه ټول خلق به د رب ذوالجلال وړاندې بالکل خاموش ولاړ وي او د هغه متل مصداق به وي کوم چې موږ په دنیا کې وایو چې د ځمکې آواز و خو د پلاني آواز نه و، دغه شانتې خاموشي به وي. بیا به رب ذوالجلال فرمایي لله الواحد القهار، چې نن خو د هغه ذات بادشاهت دی چې یو دی او ډیر زیات غصې والا دی. نو په دغه ورځ باندې به د الله جل شانه د غصې یو ډیر عجیبه او ناشنا حال وي، ډیر زیاته غصه به وي د رب ذوالجلال. او قرآن کریم نه هم ثابت دي، احادیثو کې دي چې 50,000 کاله دا به د قیامت ورځ وي. بیا بعض ځایونو کې 1000 راځي، بیا بعض احادیثو کې د 2 رکعاتو مقدار راځي په یو مؤمن مسلمان باندې. نو د قیامت د ورځې د اوږدوالی او لنډوالی د دې تعلق هم د انسان ګناه او نیکۍ سره دی. لکه عام طور باندې د جمعې په دې شپو کې چې موږ وګورو نو چې کم کس ضعیف العمر وي او بیمار وي نو هغه وایي چې دا شپه خو داسې ده لکه کال، بیګانه شپه را باندې تېره شوه د کال عمره. او بل طرف ته که د یو ځوان نه تپوس وکړي نو هغه وایي چې خوب مې لا برابر نه دی او په ډډه اورېدلی نه وم چې د سحر اذان وشو. نو ګوره یو طرف ته صحتمند دی هغه په کلاره خوب کوي، بل طرف ته یو دردمند دی، یو بیمار دی، یو معذور دی، نو هغه ته دا شپه پې تېرېږي نه. دغه شان د قیامت دا ورځ به په نیکانو خلکو لږه زر وي او چې څومره بدان وي، مجرمان وي، منکران وي، کافران وي، په هغوی باندې به دا ورځ ډېره زیاته اوږده وي.
حدیث مبارک کې راځي چې ټول امتونه به خپل خپل نبی پسې لاړ شي او هر نبی به ورته انکار کوي او هر نبی به خپل امت ته وایي چې آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته لاړ شي. نو دغه ټول براشي د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کوي چې الله تدا عرض وکړه اے د الله محبوبا چې د قیامت ورځ ختم شي او حساب کتاب شروع شي. نو د کزاین او حساب کتاب شروع کیږي خو نبی علیہ السلام با سجدی باندې سر کیدی سجده به لګي. الله جل شانه وت فرمایي اے زما محبوبا سر اوچت کسو واړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله حساب کتاب شروع کا. اللہ جل شانہ په خپل غصه کی وی غضب کی وی. اللہ جل شانہ فرمائی اے زما بندہ زما محبوب وای سغواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمائی عرض بکئی اے اللہ ستا بندگان دا د ورځې د قیامت د سختون تنگ شوی دی الله حساب کتاب شروع کا. اللہ جل شانہ په غضب کې دی غصه کې دی فرمائی اے محبوبہ چا سره حساب شروع کم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با عرض کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا وقت کې به الله جل شانه غصا دا به یخشي او حساب کتاب به شروع شي. بیا حساب کتاب والا عجیبه معامله ده. حساب کتاب چې شروع شي هر بنده ته خپل خپل عمل نامه ملاویږي. واذا الصحف نشرت عمل نامه صحیفه رجستر دا به پاڼې پاڼې شي ورق ورق بشي او دی انسان ته به ویل شي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. چې بندا نن دې دا خپل عمل نامه اولولا وګوره دا ستا په حق لا حساب کې کاپی ده. دې چې وګوري عمل نامه یو یو پاڼه به اړی لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. په دغه موقع باندې بده یو ناشنا چغه وي چې افسوس دې مال را دی عمل نامې خو نه زما وړو کې ګناه پر خود دې لیکلې دی او نه غټ ګناه پر خود دې لیکلې دی. ټول ګناهونه را محفوظ کړی دي د سره به د خلاصي ځای نه وي. او قران پاک کې راځي یوم اذن تحدث اخبارها. په دغه ورځ باندې بس مکه خپل خبرونه روچت کی هغه به مخې ته کې چې الله ستاسو بندا پلانی وخت کې پلانې ګناه په پلانی ځای باندې کړي. او سوره یاسین کې راځي چې د انسان اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. خلی باندې مهر بولږي لاسونه به خبري شروع کی خپې به گواهی شروع کی. نو دغه هم گواهانی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون فرشتي هم گواهانی وي. دومره ډیر سيزونه به د حق له باندې گواهی او چې د کم کس باره کې فیصله د جهنم وشي او جهنم ته ځي او چې کم کس په حق لا فیصله د جنت وشي هغه به جنت ته ځي. خو د جنت او د جهنم دا فیصله به پتل د میزان کې کیږي. تر د میزان به لګي یو طرف ته به نیکۍ پرتی وي او بل طرف ته بدۍ پرتی وي. نیکۍ پړلا چابړې که درون شو خو جنت او که د بدو والا درون شو نو جهنم. دې د وجې محترمو د قیامت د ورځې د سختو چې حال بنده بیانوي زړه د انسان جاړي. یقینا اسانه خبره نه ده. د دواړو جهانو خالق دی مالک دی رب کائنات دی رب ذوالجلال دی او هغه قهارم دی او هغه جبارم دی. دا هغه د وړاندې پیشي د هغه دربار کې پیشي د هغه مخې ته ولاړه دا اسانه نه ده. دې د وجې د خپل آخرت سوچ پکار دی او د قیامت د ورځې هغه سختۍ مخې ته کول پکار دی او خپل محاسبه پکار ده. ځان سره لږ حساب کتاب پکار دی. دې د وجې حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
حاسبوا قبل ان تحاسبوا ځان سره حساب وکړه مخکې د دینه چې تا سره حساب وکړی شي. او یو حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت چې په تاسو کې عقلمن انسان هغه دی چې خپل ځان وپیژني او د مرګ نه پس راتلونکي ژوند لپاره تیاری وکړي. الله جل شانه دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.